کې تاسو په د حوالې سره د خان صاحب خور علیمه خان بیبي مردان ته روانه ده. یو مومنټم جوړول دي بیا ای حوالې سره مردان کې بریلی نو دا مرګري راغلي سره روان دي په ګڼ تعداد سره مرګري ان شاء الله مردان ته ځو دغه ریلی کې به شرکت کوو او د دې نه پس ان شاء الله په 5 اگست باندې زموږ پېښور کې جلسه ده او په هغه جلسه کې به مونږ د مستقبل آینده لایحه عمل دپاره چې کوم دین اعلان کوو ځکه مونږ ډېر انتظار وکړو مذاکراتو ته هر قسمه صبر زموږ ګورنمنټ زموږ پارټۍ وکړو خو زما په خیال دا ګورنمنټ چې کوم دی دا جمهوري ګورنمنټ نه دی د جمهوري اقدارو قدر نه کوي د جمهوري رویو قدر نه کوي نو ان شاء الله په 5 اگست به چې کومه جلسه ده د هغې دپاره دا مومنټم جوړول دي او په هغه جلسه کې به ان شاء الله مونږ د آینده لایحه عمل اعلان کوو نو پارټي چې بیا څنګه زموږ دپاره اعلان وکړي چې یاره په دې طریقه به احتجاج کوو اسلام آباد ته ځو یا لانګ مارچ ته چې هر څه هدایت راغلی ان شاء الله د پاکستان عوام او د پاکستان تحریک انصاف ورکر به ان شاء الله په هغې باندې مروان عمل کوي ان شاء الله. علیمه خان اوس را روانه د مردان ته مونږ ځو د ریشکینټ ایکسچینج نه دېخوا بابې کاټلنګ سره به مونږ د هغې استقبال کوو بیا د هغې نه پس کالج چوکې کچرو چوکې هغې نه پس بیا ځي تغبیې ته نن د هغې چې کوم دا پروګرامات دا مردان کې دي ان شاء الله د سټیټ موومنټ د 5 اگست د جلسې دپاره او بیا په جلسه کې چې کوم لایحه عمل اعلان به کېږي د هغې دپاره د پاکستان تحریک انصاف ته اوس نه خپلې سرګرمۍ شروع شولې خپل ټول ورکر ته م وایو د پاکستان ټول عوامو ته م وایو چې بس ډېر انتظار مو وکړو اوس په انشاءالله د پارټۍ طرف نه چې څه هدایت هم راله کار قسمه پرامن احتجاج انشاءالله پای کې به شرکت کوو. نه زمونږ یو ایم پی ایم د مخالفت نه دی کړی پرون زمونږ پارلماني پارټۍ میټینګ شوي ټول ایم پی ایس پکې ناست او دغه جلسه کې به انشاءالله مونږ د خپل ورکر له او د پاکستان عوام له د آینده لایحه عمل اعلان ورکوو چې یاره لانګ مارک اسلام آباد طرف ته ځو یا چې سم پارټۍ هم څه هدایت راکړه انشاءالله پرامن دا زموږ آئیني حق دی او انشاءالله په هغې طریقه به بیا چلیږو.